السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غل کوي وي امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وي ژوند په مزو کې به وي دوستانو نوخار کې چې ډیره زیاته افسوسناکه واقعه رامخته شوې وه د دریو میاشتو ناوې ښځه مرتي ته تښتېدلې وه چې بیا یې خاوند په غم کې خودکشي کړې وه د ناوې بیان راغو ناوې د کور نه ولې وتښتېده ناوې پسې خاوند په څه وجه باندې خودکشي وکړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي نوخار کې د ظلم انتخاب شوې وه چې د دریو میاشتو ناوې ښځه د خالق نه تښتېدلې وه او چې بیا هغه قسم کړی و چې زه به هغه ښځې پسې خپل ځان مړ کوم او هغه قسم یې پوره کړو خپله خودکشي یې وکړله دوستانو د هغه ناوې ښځې بیان رامخې ته شو په سوشل میډیا باندې د هغه ناوې ښځې بیان وویلې ناوې ویلې چې ما هېڅکله داسې نه کول غوښتل چې زه وتښتم خو دې هلک په ما سره ډېره زیاته مینه کوله خو ما ده سره مینه نه کوله ما بل چا سره مینه کوله ما ده سره واده کول خو هم نه غوښتل خو مور او پلار د ده ته په زبردستۍ باندې واده کړم دغه په زبردستۍ واده کولو نه بعد ما ده سره 2 میاشتې تېرې کړې او 2 میاشتې بعد نه زه وتښتېدم وایي چې اوس د ډېره زیاته خفه یم چې ما خپل خاوند ولې پرېښودو ځکه چې خاوند ما سره د زړه نه مینه کړې وه هغه د زړه نه مینه یې داسې ما سره کړې وه چې زما خاوند زما سره په مینه کې داسې کار وکړو چې خپل ځان یې مړ کړو دوستانو دغه ظالمې ښځې بې وفایي وکړه د هغه بې وفایۍ په وجه باندې دغه هلک ډېر زیات په بې دردۍ سره قتل کړی شو دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالمه ښځه ونیسي او دغه ظالمې ښځې ته ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام